يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى ففضل کرم سرا او د الله په احسان او مهرباني سرا الله رب العزت خپل کتاب ترجمه کو او کم یو تن ته چې الله توفیق نصیب کا چې د الله کتاب ته کینی یو علمی مجلس کې کینی نو دا سړی دې په دې باندې خوشاله شي چې زما جولې کې الله خیر اچي او څوک چې د علم او د قرآن د ذکر د پارا اغیزان فارغ کو نو که څوک دا قسم کوي چې ر دې سړی ته الله د خیر اراده کړي نو دا قسم د بالکل صحیح دی. مونږ ته د عام خلکو باره کې دا پته نشتا چې یو سړی بنگله جوړي یو سړی کاروبار شروع کوي دکان او اٹھے ځان لا سٹارټ کړي اوس مونږ په دې قسم نشو کولی چې دې سړی ته الله د خیر اراده کړي کی دې شي دې کې وته الله خیر واچي کی دې شي دې کې خیر نه خو چې یو تن دې هغه علمی مجلس کې ناست نو موت دا قسم کولی شو چې دې تن ته الله د خیر اراده کړي ده. عظیم الشان کتاب دے د قرآن کریم سره ډیر خبره مخ کی اغاز د کول پکاري خو سکال مونږ اراده دا سه کړی دا چې مخ کې به مونږه لسرزه د قرآن کریم د تفسیر سه اصول او اصطلاحات ذکر کول نو سکال مو اراده دا سه کړی دا چې دا به د درس کې دن ذکر کوو دا غي به یو جدا فائدہ وشي. زمون ډیر ملګری اغي دا اصطلاحات دیز د کړي خو دې بیا تونو کې هغه نشي چلولې دا مونږه چې سګال په کم ترتیب سره وایو چې یو مرګري هغه بل ځای کې درس ورکې نو هغه اصول به دې په عام درسونو کې راځي کولی شي نو ان شاء الله دغه اصول او اصطلاحات چې زموږ مشایخ مونږ ته خودلی دي نو هغه به د درسونو کې دن ذکر کوو نو هغه به بیا مرګري په هر درس کې ارزه کې چې کوم ځای کې ضرورتي الته به داغي بیان کولی شي. بیا دا قرآن کریم کلام اللہ دی نو او نن لنبنے ورځ دا 30 جنوری 2026 دا 27واں دورہ تفسیر دی 20واں دورہ دا کہ اللہ تبارک و تعالی زمونگا استاسو دے قرآن تراجمہ کیدا دا پخپل دربار عالیہ کی قبول کی
نو پدې سره به زمونږ پیړې پار شي. او کله الله په دربار کې قبول نشي او خلق متعارفونه وکيو چې دا زمونږ شیخ دی او دا زمونږ استاد دی او د بد دنیا په تکړه دا او دلې په تکړه او کشمیری په تکړه او فلسطین ورته پاتې دی، ډیر تعریفونه وشي، خو زمونږ بیړې په دې تعریفونو نه پار کیږي. نو د الله رب العزت نه بد قبولیت دعاګانې غواړو. بعض آداب نن هغه بیانو چې دغه آداب او لحاظ اوساتل شي نو انسان ته ډیره فایده حاصل شي. او زمونږ د دین اسلام چې دی د دې باره کې علما ذکر کوي الدین كله ادب، دین سراسر د ادب نوم دی بس. او دا ادب چې دی انسان ډیر لوی مقام ته رسي، لږه غونته بې ادبي سړی کته راغورځوي. او د ادب د وجه نه انسان انسان دی. ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے تو پھر وہ حیوان ہے. چې ادب پکنی دا زناور دی. ور زناورو کې زناور مور پلار نه پیژني، نو دی بے ادب انسان مور پلار نه پیژني، دی مشر کشر نه پیژني. د جمعات د آدابونه ناواقفه، د لارې د آدابونه ناواقفه، د والدینو د آدابونه ناواقفه، د قرآن د آدابونه ناواقفه. بیا دو زناور کې فرق نشته. د ادب معنی صدا استعمال الخصلة المناسبة للقرآن، استعمال الخصلة المناسبة للقرآن، د قرآن مناسب خصلتنا اغا استعمالول. د عیسی ابن معاذ رحمت الله علیہ قول دی اذا ترك العابد ادبه، اذا ترك العابد ادبه مع معروفه فقد حلك مع الحالكين. طلبا کوشش دا کوي چې ځان سره د عربي عبارات یادوي، دا بستاسو فکار رازی انشاءاللہ. اذا ترك العابد ادبه مع معروفه فقد هلك مع الحالكين. چې کله یو عبادت کوون کی ادب پریدي دی هلاک شو د هلاکیدونکو سره. او ادب دا یو پریکټس ته، تب کوشش دا کې زب څنګه ادب اختیار کما، دا تمرین دی، پریکټس دی، مشق دی. دې سره انسان لوی فضیلت ته رسیږي. دې باره کې یو شاعر عجیبه خبره کړې ده، وی لکل شیء زینت فی الورا. څنګه لکل شیء زینت فی الورا، د هر یو سیز د پاره یو ښکلای. لکل شیء زینت فی الورا وزینت المرء تمام الادب. ګورتا یو مکان جوړ ک، اوس دای خایس سدي چونا او رنگ سازی پکې وکا. دارنګ یو پټی دی اغي کې دی پولی والی نور اواری مواری پکې وکنو پټی خېستخکاری. سهن دی هغه دی جارو کو لوخه دی صفاک دی سرغه خېستخکاری. لكل شیء زینت فی الورا وزینت المرء تمام الادب.
د هر سیز د پاره یو ښکلا ده، د انسان د پاره ښکلا دا ادب. مشر راځي جی کینه، راځي چې تاسو دلته کینه، مشر आवाज ورکړو جی تاسو سویل را پمنډ جی تاسو سویل تا ته بړته واګانې کی مړه. نو د انسان د پاره خایس دی ادب. ا پښتو کې وای کنه وای سړی پرنګ نه سړی کیږي. څنګه سړی پرنګ نه سړی کیږي؟ سړی هغه دی چې خوې د سړو وي. که یو سړی دی تک سپینه گازره ده یا تک سره مولې ده، شکل ډیر رنگینو سمې شغلې مخ وای او ادب پکې نشته. او بل یو شاعر وای د ادب بارکه لیس الجمال باسواب تزیننا، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. لیس الجمال باسواب تزیننا، خایس دا ندی چې مونږه خیستا استری کړي کاټن جامې واچو. لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. خایس دا دی چې تا ته د دین پوهه حاصل ده او تا کې ادب دی، تا خایس دی. لیس الیتیم لیس الیتیم الذی قد مات والده. یتیم هغه نه دی چې پلار وفات شوی دی. لیس الیتیم الذی قد مات والده بل الیتیم یتیم العلم والحسب. یتیم هغه دی چې ادب پکې نشتا، یتیم هغه دی چې پوهه وسره نشتا. موږ خو قرآن ته راځو، نو د قرآن دا خو د الله کلام دی. ګوره زمونږ استادو چې میلمانه کور ته راځي نو کورونه څنګه جارو کو وتا، کورونه وتا پاک کو، هلکه میلمانه به راځي لارې جارو کې. نو دا الله دا عظیم کتاب چې دې ته پسینه کې ځای ورکو، نو دې له مخکې نه بیک ګراوند نه جوړای، دې له به لارې نه جارو کې. خو د الله کلام دی. دا دومره لوی میلمه ته کور ته بیایي، چې دا دومره لوی میلمه ته کور ته بیایي، اول صحن که جارو د خس خشاکا. الله اکبر کبیرہ. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قول هغه بعضی مفسرینو ذکر کړي د ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قول چې نحن الى قلیل من الادب. نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم. ډېره قیمتي خبره ده، یاد کې پکار براشي چې عمل کې راولو. نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم. مونږ د ډېر علم نه لږ ادب ته ډېر محتاج یو. علم دې لږ خو چې ادب ډېری، ډېر کاره ته ډېر قابل دانی خو ادب پکې نی، کیسه ختم شي بس. او بعضی مشایخ وایي چې بیا یو تن د داسې مجلسونو تراغي، نارینه دي، زنانه دي، طلبا دي، طالبات دي، او د دالته تربیت حاصل نشو، د ځان کې تبدیلی را نه وستا، څنګه چې مخ کې جبه وا اوس هغه شانتي جبه ده. ګوره مدرسې کې داخل شو، درسونو کې ناس تکي، او الان کما کان د سپیله کې ده، د سپیده لکه کې سړی ډیره پنچه کې بند کی کنه، خو چې نچته څنګه لړکې نو بیا ډایرک راکاږي. نو جمعات کې ناس دي نو توبه واستغفر الله ماشاء الله سبحان الله، اچې باروزی
بیا په پلارم سترګې راوباسي، په مورم سترګې راوباسي، او بیا مشر کشر نه پیژني، تمیز پکې نه، دا د سپي لکې ده. د ځانه به د سپي لکې نه جوړو. یا زمونږ د سکول استادانو به وي دا پلان کې لږ غوړ منګي دی، نو په غوړ منګي چې تار سو نه وباچي، نو هغه منګي اوبه نه جذب کړي، ته ښکته خوېږي بیا. نو دیم علم اوري، خو د علم دا خبره، د قرآن دا خبره، د الله د لوی کلام خبره، دا په د باندې داسې هوایي پایر تیریږي، دغه زندګۍ کې بدلون نه راځي. نو استادانو به ویل دا کم تن چې راغلی او د سپي لکې وه، نو یې دې راغلی دی مدرسې ته، 100 کاله یې تېر کړ، درسونو ته راغلی دی، ډېر وخت یې درسونه واورېده، خو بس صرف اوري او ځي. نو یې دخلا حمارا صغیرا وخرجا حمارا کبیرا، کوچې راغلی او خرځي د دې ځای نه اوس چې راغلی و نو کوچې و، چې اوس ځي نو خر ته جوړ شوی. ښه ګوره مدرسه کې ته خر جوړ شو، چې راغلی و نو کوچې و، چې اوس ځي نو خرجه حمارا کبیرا. د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد دی، ربیعه نومې دی. هغه وایي ما د ادب د وجې نه د استاد په مخ کې اوبه نشو څښلی. ښه امام ربیعه رحمت الله علیه وایي ما د خپل شیخ او د استاد په مخ کې اوبه نشو څښلی. نو که د اوبو یو شړ اواز به کوي، استاد په مجلس کې ناست دی. هارون رشید بادشاہ خپل زوی د علم د پاره امام اسماعی رحمت الله علیه ته لېږلی و. یو ورځ دا بادشاہ د امام اسماعی ملاقات ته راغی. نو د بادشاہ دا زوی چې وو، نو استاذ خپې وینځلې، د بادشاہ دی زوی ته په لوټه کې اوبه اچولې. اسی دا چې نن داسې څوک راشي یو ماشوم د مدرسې خدمت کوي، د جومات خدمت کوي، پلار یې وایي ښه زما بچې به اوس خدمتونه کوي، دی به استادانو ته یا نورو طالبانو ته چې ګرموي، اوبه به ورته رالي، دی به وله وظیفه راوړي. دا غریب په دې نه پوهېږي که نه. ښه الله اکبر. د بادشاہ زوی دی امام اسماعی ته خپو ته اوبه ورچوي، استاد خپې مږي او دا شاګرد ورته اوبه ورچوي، او شاګرد د بادشاہ زوی دی. داسې یو دور هم تېر شوی. ښه څه ناشنا دور. هارون رشید بادشاہ هغه استاد ته زورونه وکړه، وی ما خو دا بچی چې دی د ادب زده کولو دپاره رالیږلی و، چې زما دا بچی به ادب زده کوي. دا خو ادب نه دی، پکار دا وه چې ده په یو لاس اوبه اچولې او په بل لاس یې ستا خپې مږلې. داسې پلاران او داسې بادشاهان. هارون رشید بادشاہ امام اسماعی ته وایي ما خو دا بچی د ادب دپاره رالیږه چې ادب زده کي. نو پکار دادا چې په یو لاس د اوبه اچولې او په بل لاس باندې د خپې وینځلې ستا. ذنون مصری رحمت الله علیه وایي اذا خرج المرید عن استعمال الادب فانه يرجع من حيث جاء. کله چې یو طالب علم دی، زده کوونکی دی، هغه د ادب د استعمال نوځي، دی ادب استعمال کې نه راولي، نو دی دوباره خپل حالت ته واپس کیږي چې مخکې پکې څه نه وو، اوس به هم پکې څه نه وي. نو مونږ بعضې آداب هغه ذکر کوو، ابه یادو، د الله نه به سوال کوو چې ربه مونږ ادب والا وګرځئ.
د ټولو نه لومبنۍ خبره په علم کې د قرآن په زده کړه کې لومبنۍ خبره اصلاح النیه د نیت اصلاح کول دا ډیره لازمي ده. بلکې د نیت کې یو بل خبره بعضې کارونه مباحات دي، د مباحاتو د قبیل نه بعضې کارونه لکه هغه روایي جایز کارونه دي، نو ګوره هغې کې چې ته نیت صحیح کې نو هغه عبادت کیږي، عبادت کی حسابي. مباحاتو کې چې کله انسان نیتو کی لکه ته دکانداری کې، دکانداری خو جایز چیز دی خو مونږ پکې ګورې نیت نه کړي. ښه دا نیت ډیر لازمی چیز دی. نیت دکانداری کو زمونږ نیت او اراده څه ده چېرې ځان له څه ګټه وټه وکړمه او چې دا ګېډه او د کور ضروریات دا پې پوره کېږي. اوس که په دې دکاندارۍ کې مونږ نیت وکړو چې دا دکان مې وکړو، په دې دکان کې به د یو مسلمان ضرورت پوره شي. دا خبره ما اوس کوله شمس الحبیب لاله راغی او د دې دکان دی، دوی په دې لاره به یو تن چې ته مسافر تیریږي ضرورتمند به ګاډی به ورته پنچر شي یاره پنچر به ورته ولګوم ضرورت به پوره شي. دا عبادت شو یاره. یو میډیکل سٹور څوک کولاوي نیت پکې داو کو چیرې د چا باندې به تکلیفي یو ګولې به ولدلته نه ملو شي، هغه انسان ته به تکلیف ختم شي. یو دکاندار دی هغه وی زه دا پلان کې قسمه ایټم دلته ساتمه چې یو سړی مردان ته پېښور ته او بلې علاقې ته ورپسې نه ځي چې د کړاو نه خلاص شي. نیت دی پکې د انسانیت د خدمت وکړو نو دا عبادت شوخه. کلم وی علم زده کوو هلکه علم څه دپاره کې یاره بس پلار را لېږلم نو نیت خو وکړه که نه بای د الله د دین د الله پیغام به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسومه دا دین زده کوم. نیتونه به غټ غټ کوو ښه نیتونه به غټ غټ کوو چې دین به زده کومه د دین دا پیغام به د دنیا ګوټ ګوټ ته انشاءالله رسوم چې د الله د دین نفاذ په دنیا کې وشي. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام فرمائی انما الاعمال بالنیات. زمونږ تبلیغ والا ملګری سوی یو سړی دی په کور کې خو خلک روشندانونه پریدي، ډېر اکثریت د خلکو روشندان زمونږ د مسجد کې دا روشندانونه دي، دا کړکۍ دي څه دپاره چې رڼا پکې راځي، تازه هوا پکې راځي. وی نیت پکې کدی دا وکړه چې دا روشندان پرېږدمه چېرې د مؤذن اذان به پکې زه اورمه نو دا روشندان پرېښوده د عبادت شو. نو نیت به دا کوو او روزانه به د نیت تجدید کوو. ګورې ښه مونږ نه کله کله دا خبره رسته شي او زړه شي رانه د نیت نویوالي به کوو چې رب مونږ ستا د رضا دپاره به قرآن زده کوو. نیت به څه کوو ستا د رضا دپاره د خپل اصلاح دپاره چې زما عقیده برابر شي زما عمل سم شي. بل یو ناشنا خبره ده امام عمیر رحمت الله علیه فرمایي انما تأتی المعونه بحسب النیات. د الله امداد په نیت باندې راځي. د الله امداد ته نیت کوا زما رشتہ دار دی زبو سره رشتہ داری پالما اگر که دغه رشتہ دار ستا خپې وي تا ته په دې نیت باندې د الله طرف نه امدادونه راځي او ته بیا تماشا کوا. که مونږ په دې نیت سره رشتہ داری پالو چېره رورولي مې ده او خورولي مې ده او عزیزولي مې ده دی مونږ که راځي نو مونږ هم ورکه راځو نه که دی مونږ که راځي او که نه راځي که زمونږ خیال ساتي او که نه ساتي زما رشتہ داری پالم دا دا اللہ حکم دے وذوی القربا. نو انما تأتی المعونہ بحسب النیات. اللہ اکبر کبیرہ.
نو خپل ځان د پاره هر وخت نیت کول د الله د رضا د پاره. وګوره دې درس کې بس نه سم مسلې زده کوو خو سره مونږه دې غمونو ته ځو کنه. بیا زمون علاقه کې خو زمون مسلمانان خپل شل کار رستو کوي او چې پچاغم راغلی نو ځان ال ترسي ازریتا. او تاسو وګوره مونږ ټول وایو الکه دلته یو دوا ته ځو دا سی وایو کنه وایو یو دوا ته ځو دا ټکی خو دوا دی نه دعا دی خو ال تم دعا ته نه ځو چاته ازيري کول د دعا په نیت سره تل دا صحیح نه دی. پیغمبر هغه دعا خو دلته نه کیږي نه یاره. مونږ تعزیت ته ځو چرته ځو یاره پلان کو باندې محله کې پلان کې کا کامل دی هغه بچی دی پای باندې بغړ غمی هغه رونه دی رشتہ دار متعلقین دی ای سره بسات غړې کینم دای غم به بدل شي لګ دا عبادت دی. نو غم کی چیزونو سره په کم نیت سره بزو تعزیت په نیت سره دا ډیر شي مسائل دي داسې خو موږ د نیت نه خبر نه یو. ته چې د کور روزي دکان ته ځې کنه دا یو قدم دی په عبادت کې حسابيږي مړه او نیت خو پکې کاوه کنه. ته جمعات ترازی نو بلاشي نیتونه پکې وکا زما جمعات کې د جمع مستقبل شما په سنت طریقې به جمعات ته داخل شما چا سره مصافحه وکما کله الله کتاب بیان دو الته کې بکې نما بلا نیتونه پکې وکا بلا ثوابونه برته ملاويږي. نو په آدابو کې لومبه ادب څه شو اصلاح النیه. دویم ادب التزام التلاوت. یو موږ تاسو تلاوت کوو کنه چې کله مړو غوړی یا کله مصیبت کې گیر شو چې خر مخټه کې اونغلی کنه بیا سورۃ یاسین شروع کو دای ختمونه شروع کو. التزام التلاوت تلاوت پابندے سره کول روزانه کول لګ لګ کول او خاص کر چې کم طلبائی علمائی طالباتی باجیگانی معلماتی ګوره محترم خپکی ګو بنا زمونږ مولایان او طالبان دا تلاوت نه کوي. ګوره ښا دا طالبان او مولایان برا سره وعده کوي تلاوت به روزانه کوي. عوام الناس کوي عوام الناس روزانه تلاوت کوي نو دا به روټین جوړو د تلاوت نه چا وعده را تلاوت به روزانه کوي لګ دیولی نه. جزاکم الله خیر. تلاوت د دې ډیر زیات برکات دي بلکې چې انسان تلاوت کوي د ملائک خواته راځي غیر چا پیر دا قران اوري. دریم ادب الطهارة الظاهریه والباطنیه. ظاهری او باطنی ځان پاکول پاکواله طهارت نظافت. ظاهری طهارت لکه پاکه جامه او دس کې ناستا لکه خوشبو لګول او دی خوشبو کې یاد ساته چې یو غلس روپو والا اتری کنه د ټول د سپیرټونو ډک دی غولګي نو جمعات کې هر سړی بیا په می پټي او خیره وته کې دا چا سپیرټ لګولې او زنانه چې د کور بارو دي نو اتر باندې لګي ښا اسنه چې زنانه چې په آدابو کې مداوري دلی و چې خوشبو لګول زنانه چې د کور بار دي خوشبو باندې لګي دا ظاهری طهارت دی پاک جامه بدن پاک خوشبو لګول او بل دی باطینی طهارت که ظاهری جامې برابر ارسم سم دی خود دن نزل پاک نه دی یارا په دې ځل کې دن بغض د دنیا لالچ حسد کینا غونډاری دا مولا پاک نه دی. عبدالرحمن بابا وی کنا مینځ ګورا چې چغجی دې کوم ټاک خپل زړه ته غسل ورکول دې زړه پوری خیرین خلی څنګه چې بدن ته خیرین خلی غلط عقیده منافقت
نو چې کله قرآن زده کوو دا خپل لبه راوینځو. نن به دا خپل لږ ورې وینځو ښه سار خو چې راتلو جامې مو پاکې واچولې خوشبو مو ولګوله او دس چارندام مو وکړه خو دا زړه به م پاکوو زړه به وینځو نه ای مسلمانانو نارینه او زنانه زړه به وینځو که زړه مو نه وینځلو زړه مو داسې ډک د ګن نه پاتې شه څه فایده نه میلاویږي بیا تکبر پکې رانشي. او دا یاد ساتل پکار دي د ګناهونو سرچشمه دا خوب سے باطنی گندونه دي. ګوره ها چې کله باطن ګنده دي کنه نظر به غلط استعمالیږي غوږونه به غلط استعمالیږي نور به بلا کاتی کیږي نوم برا باندې د علمي نوم برا باندې د طالبي نوم برا باندې د مولای او ډېرې کاتې به کوو بیا به پټي د خلکو نه او د الله نه خو نه پټېږي کنه. د ګناهونو سرچشمه باطنی گندگی ده. او بیا د دې ګناهونو سرچشمه پدې کې غټ سيزونه یو حب جا او یو حب با. د زړه په ګناهونو کې غټ سيزونه چې دي غټ مرزونه یو حب جا ده او یو حب با ده. جا او با یو سړی وی چې زیم کیم خو زیم انانیت دا حب جا بس زما خبر دی پټولو کې اعلی زما خبر دی پټولو خبر اوچتای زما د خبرې نه بسوک انکار نه کوي زما حکم بچلیږي زما اډر بچلیږي انا ربکم الاعلى دا حب جا ده. بس ضرب ملوی فرعون ویلیو فرعونیت تا حب جا دوی و معنی ده فرعونیت. بس زبا وزیر اعظمم زبا چیرمین و منبرم زبا مشرم زبا جرگمارم ارس با خبره با زما چلیگی دا صدا حب جاه. او ګوره دا حب جا اگر ډومبنی مرض دی چې په شیطان کې راغلی و. شیطان وی انا خیر منه زه د آدم بابا نه غوره ما. نو حب جا به زمونږ څنګه ختمیږي سوچ کې به دا راولو اے زما دا غون مرګري دي زما په کور کې رونه خويندې دي زما یاران دوستان دي زما سره مدرسه کې مرګري دي زما سره کلاس پیلوز دي زما سره روممیټ دي کلاس میټ دي دا ټول زمانہ غوره دي دا ټول زمانہ خدي. څنګه وایو دا ټول مرګري دارونه خوينه زکه تا ته بیا ظاهری کی او سړی ډیر بدخکاری. حدیث پاک کې راځي نبی رسول سلام فرمایي یو سړی به دغه او د جنت ترمنځ به یو لیش لاره پاتې او دغه وخت کې بلده په خله یو کلمه راشي یو کار بداسیو کې دی به جهنم ته لاړ شي. پس دا سوچ کول چې رب را دونه مدمي منځونه ذکرونه روزي هر څوک د تاخيره خاتمه می خراب نشي. یو سړی به د دو د جهنم په میز کې به یو سپک لار پاتی دی باغه وخت یو عملو کې الله به جنتی کی د خاتمه خو پته نه لګي اسنه چې د ماته زناکار او بدکار په نظر راځي کنه اسنه د خاتمه په ایمان یو زما خاتمه چې ته په غیر د ایمان نه نشي ګوره ښا دې سره به د حب جا علاج کیږي. او زمون تبلیغ والا ملګری ناشنا خبره کوي اغي وای چې زما سره دا کم ملګری دي کنه دا کم کلاس پیلو دي یا زمون سره دا نور استادان دي دا ټول ملګری چې دي زمونږ کنه دا خو د اصحاب کهف اولیاء کرام دي. دا څوک دي دا زمون په خله نه راځي موږ لرکه دا پلان کې دا ولی دی ما ته معلوم دی نه دا اصحاب کهف اولیاء کرام دي. او کزر دي تغس پس پکې شمار شوم کنه چې د نیکانو مرګرتیا کړي و دا ما د پاره لوی خبره ده. کزر د خپل ملګرو چې دا اصحاب کهف اولیاء دي کزر دي په غسپی کې شمار شوم نو دا ما ته غټه خبره ده. ځکه چې حب جا راشي دي سره بیا چغلیم راشي
بیا غیبتم راشي، بیا تکبرم راشي، بلا مرضونه دین اولاړيږي. او بل حب باه، بل شهوات غلط ځای کې پورا کول. بیا دا شهوات په دوه قسم دي، دا خپل لوینځو کنه، یو شهوت بدن دی، یو شهوت فرج دی. شهوت بدن دا چې بس دا ګیډه ډکول پکار دی، که په سود سره ده، که په رشوت سره ده، که په حرام سره ده، او بس نظام چلول پکار دی د ګیډې. دا شهوت بدن دی. شهوت فرج د خپل شرمګاه شهوتونه پورا کولو، دا غي د پاره بے حیايي، عریانیت، زنا. د الله نه بسوال کو چې ربا د دې خپل عظیم کلام په برکت سره زمون ظاهر او باطن پاک کې ربا. بل ادب سو ادب شو، کم کم یو د نیت اصلاح، دویم د تلاوت التزام، دریم طهارت پاکواله. مونږ ورې پاک نه یو ښا، مونږ نه ظاهر کې پاک یو نه باطن کې پاک یو. ځان به پاکو غوري دا خو چې دی عظیم شان کتاب تکینو کنا، دا مونږ ته یو اکسره وباسي یله کې دیځه کې د مرض دی، دیځه کې د مرض دی، دا زمون ټیسټونه کیږي. سلورم ادب التزام التواضع. تواضع عاجزی اختیارول. او د تواضع باره کې ډېر روایات دي، موږ هغه تفصیلی نه وایو، دا خو د صرف عنوانات ذکر کوو. التزام التواضع عاجزی اختیارول. بل ادب دا خاص کر د قرآن د زده کوونکو د پاره دی، التزام التکرار، تکرار کول. چې کم طالب علم تکرار نه کوي کنه، کده یو 200 دوري کړي دی بل ته درس نشي کولی. سکوله د تکرار التزام دا ډیر لازمي دی د هر کتاب. او تکرار بسنګ کې په تکرار مونږ پوه کوما. کله کله زمون مرګري تکرار دیته وي، لسته کسان دي استاد سبق وي، بیا کسان راغون شو او یو تن هغه سبق وورولو، الکه تکرار خو شو. دا کم تن چې تا ته سبق دوهراو کو دا یو تن تکرار شو. دغه د عمر ډیر په مغالطه کې پراتی. تکرار دیته وي استاد کم سبق وي کنه، ګور ما د خپل استاد سبق تکرار کړی دی، لاول ما ته ډیره زیاته ګرانه وه چې خدای دا شیخ صاحب چې 4 غنټې درس کیدا بسنګ تکرارې. بیا مې ځان ته یو طالب علم د خپل ځان غوندې نالایق وکړو کنه، مې دواړه به تکرار کوو. نو په هغه ما خپل سورت یاسین په هوا مې کېنوه، مې شیخ صاحب درس کې دا ووي او دا ووي او دا ووي، هغه ټول سبق به مې ووي. نو الحمدلله اوسم چې شیخ صاحب درس کوي، نن د هغې د درس 3 مرض ده. نو چې نن به شیخ صاحب کوم سبق وایي، هغه سبق هغه ما ته پته ده چې شیخ صاحب به کوم سبق وایي. نن به شیخ صاحب حکمت د نزول د قرآن وی. اوس شاید چې یا به شروع شوي په 9 بجې او یا چې الله د قرآن څه د پاره را لېږلی دی، دې د پاره را لېږلی دی، په دې باندې دا آیت آیتونه مراته الحمدلله یاد دي، دغه سبق ما تکرار کړی دی. نو که معلمات دي، که طالبات دي، که فاضلات دي، که طلبا دي، که زده کوونکي د قرآن څوک وي، تاسو به ځان ته وخت فارغه کې. نو که بل ملګري د سره نی، نو دیوال تک مخ کا او دې دیوال ته وایه اے دیواله نن مونږ سبق شروع کو، پس سره په آداب سره لومبه مو دا ادب وي،
په دې ادب مدادا خبره د هارون رشید باچا واقعو پکې وي د امام اسمعی سره زوی شاګرد کړو ټول سبق دوهراو کا داړو باندې خوشاله شي او دا بیا ارز بیانو ته بیا دی بیا او کته صرف اوریدل کې په خلی نه راولي تب بیا د درس کولو قابل نه نو څوک مرګري به تکرار کوي 1 2 جزاک الله خیره تکرار امام احبش رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی وی هغه به سبق تکرار به کو مرګري نو د تکرار وی دغه یو چیلوکې وا چیلوکې به د غوګونو نه ونیول کنه خپل سبق به وته غړن وورو چیلې تا نو چې کله به پرې خو دا او ته وی پوي شوې پی نو چې چیلې د لس منټه د غوګونو نیولې او ته پرې دا غوګونو نه سوړه کوي کنه هغه بل څه غوګونو وړه کول خلک پوي نشوي وي نو بیا به چیلې د غوګونو نه ونیول خپل سبق به وته بیا اپ کتابونو کې په بوزي اخپش سره مشهور ده بوزي اخپش بوز او بیز په پارسی کې بیزه ته وایي الله اکبر کبیره نو التزام التکرار بل ادب الاجتناب عن افعال القبیحه دا چې موږ نن سبق په خپل عمل کې راولو کنه او بیا دی قران تکینو بیا مزه کوا الاجتناب عن افعال د خراب کارونو نزان ساتل بل ادب د بخل نه اجتناب کاغه د ارسیز نه بخل دی په علم کې بخل په مال کې بخل ته پچا خرچ نه کې بس پیسې خوندې کې جمعات کې مال نه لګي په غرباو نه لګي په حاجتمندو ضرورتمندو رشتہ دارو نه لګي بلکې د بل نه تروړه کې ښا اجتناب د بخل نه کاغه د مالی کې د علمي تا سره علم دې ته بل ته نقطه نه بیانې وردا ډیر حکیمان چې ودي خپل نسخې چاته نه ورکولې بس غمړ شو نسخې ځان سره یوړې بل ادب د فاسد خیالاتو نه اجتناب کول کله کله سړی ځان ته په تنهایی کې د غلط سوچونه غلط تصورات هغه ته ځان نه ورکول نهم ادب احترام الشیخ والمشایخ ستا چې د کم فن اساتذه او مشایخ دي دا غي سره عقیدت ساتل د استاد په زینا استنه کوله دام به د بيدا او لوی ادب دادی چې استاد کم سبق درکړي هغه یاد ساتل بے ضرورت تپوسونه نکول د استاد مزاج معلومول او چې څوک د خپل شیخ او د استاد احترام نه کوي نو د علم او د درس رونق بینی خاخون بینی د درس ځکه وایي که شاګرد د شي هر څومره سبق یاد که شاګرد ته شي هر څومره سبق یاد رسیدی نشي مقام ته د استاد بل ادب احترام الكتاب دا اگر چې دا بورډ امتحان ختم شو د وفاق المدارس کړه س طالبان دي ځان له د هدايي کتابونو مخه تېخي دي و امتحان ختم شو د کتابونو جنازه کوي دا به ادبی ده دا خبره نه ده بعض غب شپ مزاح کم د کتاب به احترامي نه کول لدی کتابونو د وجه دستا یو مقام دی دنیا ستا عزت په دی وجه کې چې طالب علم بل ادب نظر حفاظت زمونږ شیخ لغاری صاحب رحمت الله علیه مونږ ته کله صحیح بخاری ختم کا نو مونږ ته نصیحتونه کوله نو یوې داوی د نظر حفاظت کول زکا بد نظری چې دا وی ای حافظہ کے لیے دیمک ہے
چې کله نظر په حرامو لګي کنه حافظه خرابېږي، بیا به د لسیز یاد نه. نن زموږ څونه حافظې خرابې دي، مونږ ته دا پته نه لګي چې سار ما د جمع موس کړی دی نو په لومبي رکعت کې استاد کومه رکوع ویلې ده، کوم سورت ویلې دا مرانه ییر دي. دا پته راته نشته چې پرون غرمه مونږ ډوډۍ څه سره خوړلې ده، دا حافظه خرابه شوه کنه. دې لپاره دوايانې وغیرہ د هغې په ځای باندې د نظر حفاظت چې دا په حرامو ونه لګي. بل د دنیا د محبت نه ځان ساتل، د دنیا نه ځان نه ساتل. دنیا کې خو یو ګټه وټه به کوو، دکانداری به کوو، تجارت به کوو، ملازمت به کوو. د دنیا مینه ځکه چې دا دواړه نه جمع کېږي. ها چې ته به د دنیا محبت هم را جمع کړې او علم به هم را جمع کړې، دواړه ضدین دي. او څوک چې ضدین جمع کوي اومي بشي نه. وی علم دنیا دواړه ضدین دي. دی وی دین اور دنیا کا حسین امتزاج، نه دا دواړه یو بل سره نه لګي. د قرآن پوهه حاصله ولو د دنیا محبت، د دنیا محبت سره ګوریات ساتي. ښا د دنیا محبت دار بیا سړی حلال او حرام نه پیژني، جایز ناجایز نه پیژني، تمیز نه کوي. بل اجتناب عن کثرت الاکل والنوم، دا ډیر خوب نه ځان ساتل. انا چې دې کله ګوري کنه زموږ یو مرګري جوړ نه راغلی، ها تاریخ سے بشنا ہے. اگر مې ته څه دې کولو وي ودو مې ولي ودی ټول شپه په خوب ستړي شوم، درته مې آرام کولو. ټول شپه په خوب ستړي شوم وای درته مې لګ آرام کولو. الله اکبر. والد سے بھی بیمار دي، زموږ یو مرګر دی، الله دې او ته صحت کامله نصیب کی. نو دا ادب دی. ها اجتناب عن کثرت الاکل والنوم، د ډیر خوراک نه ځان ساتل. د ډیر خوراک بربادي ده، معده خرابوي، صحت تباہ کوي. ادونه هونته معده تاسو ګورئ په دې بدن کې دونه معده ده، اتاو تاسو نه ملبور وشته دی وی کې توره مې وکا اپوتانو په غواوي کې کور پردي د خېټه خو د معده خو د خپل نه کنه ځان تباہ کړي. الله بندا دی چې ګورې بلستن به پیرا پرتای اور وخدو ملاس ناراس لیزی هغه طالب به وی کنه لکه سکه وي بس اکل تو دړې او ثم شرب تو چاټه ولبس تو شړې ثم ذهبت الى باړې ونور سکارې نو اکل تو دړې خوراک د ټیم کوي دی. ښا اکل تو دړې او ثم شرب تو چاټه او ولبس تو شړې او ثم ذهبت الى باړې. نو دې کې لغونتا خپل ځان عادت کول د نهار سره. بل ادب التزام الصلاه الخمسه، د پنځه وخت منځونو اهتمام کول، التزام کول. د پنځه وخت منځونو اهتمام کول. اکثر طالبان مولیانو د بیلمازه پارمان مړی ښا چې امامتی نه یا دارنګي چې تا غنه ګونه د جمع ټیم نه یو د اکثر منځونه رستو کینو پاتې شي تینا. او د پنځه وخت منځونو اهتمام به علاغي کیږي چې کله یو انسان دې ځان هر وخت په او دس کې کوي چې دې با وضو ګرځي. ښا نو یو با دا کار م اختیارو چې ما او تا هر وخت په او دس کیو. دا ګران کار نه دی. استاد ایک درلو ایک دیو کو وسره فور نو 10 چردامو کا تبو 10 نو کده پلار باندې تلی د ماسپهین د مستیم راغي یا روز بجورابی وباسمو واسکټ بو باسمو دا بکومو دا بکوم رستو به وکم مړه بس بیا ټیمم لړشي کیسه ختم شي. استاد دلته 10 چردام اوس د 10 بجې وک روان وی چرتا اور رستم کې د مانځ ټیم در باندې راغی یا په پټی کې وی یا بل ځای کې وی بس زر منځو کا او 10 کې خوبای کنه. بل ادب اجتناب عن صحبت الامراء والاغنیاء، د
د دې مالدارو او د امیرانو د مجلس نه ځان ساتل او د مالدارانو د عمراو د غټانو دغې د بچو د مجلس نه ځان ساتل ښه کوشش بدا کې چې کم الکان داسې وي چې فتنه ته نه خوريږي ای سره به ډېر ناس ته ولاړه نه کې فتنو کې به پریوځي تباه بشي بل ادب اجتناب عن کثرت الدخول فی الاسواق بازارونو ته ډېر نتلل ضرورت د پاره ځه بل ادب التسلسل تسلسل دا په هر نیک کار کې تسلسل ضروری دی ځکه غوره عمل هغه دی چې لږ وي او چې همیشوالي ور باندې انقطاع سره غیرازرو سره بے برکتی راځي نو کله کله درس په میس کې رکاوټونه راځي ښا رکاوټونه پکې راځي نن دې کې خادي دا نن غم دی هغه ته ټیم روان دي رستو کوا خو تسلسل ما خرابوا لکه زه درس کې دا اول نه شریک شوی ما د 25 رمضان پورې برازم ان شاء الله زه نور رکاوټونه نور کارونه وړاندې دي رستو کوم څنګه خو خراب تسلسل ډیر لازمي دی ښا انقطاع سره بے برکتی راځي انقطاع من غیر حاضری کله چې خیمه راځم با نن را کړه مل مراغله ورانه لما نن سکارونو الته تلی من ورانه لما نن می دا کارونو ورانه لما نن می غیر حاضریو کا او دا ټول عمر کې خپل نیکو کې تسلسل ته تهجد کې تسلسل کم نوافل کې تسلسل تلاوت کې تسلسل دین بیانې تسلسل دا سورہ کار نه دی بعضی کسی کنه یاره ما یو لس کاله درس کو اوس دا خلق ناراضی نو چټي می کا نه خلق راضی او ک ناراضی تب کار نه پرې دی وې زما د عمر سره سما د قران غم په خندا دي تیروما دا د ټول عمر خبره راخه د کم زین چې د سبق حاصل کو داغي عزت کول د کم زین چې د عقیده حاصله کا د اغه عزت کول بل بذل کارونو کې نه مشغوله کېدل د حق پرست علما او رفاقت اختیارول او د صبر اهتمام کول دا خو عام آداب اوس دا مونږ چې کوم قران شروع کوو نو بعضی آداب د دي ځکه غټ آداب ویم چې زمونږ او تاسو ته مستحضر شي د قرآن په ابتدا کې تعوذ ویل سنت دي تعوذ دویم تعوذ نارستو تسمیه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا تعوذ با د قرآن نمخ کې ویخه زمون بعضی مرګري کنه چې نات شروع کینو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او نات شروع کی اعوذ بالله نه پس نات شروع کی نه دا نات د پاره اعوذ بالله ویل دا ادب نه دی ښا بیا د نات په اخر کې صدق الله العظیم الکه دا نات د الله کلام دی صدق الله العظیم الله اکبر قران کریم په 10 کې راغستل د قران راغستو نمخ کې مسواک کول ابن ماجه کې روایت هم ده تاسو په دې خلبان قران لولې نو فطيبوها بالسواک لې پاکوا پس خاخل قران مو آیا دیکھو ملائک راضی او تا خلنا پاک کړي بل خاموشه سره قران اوریدا
توجه سره ورته ناسته کول. دا رنگی بل ادب دا قرآن دا دی لیے دبرو آیاتی ہی دی کے بتدبر کے. بل ادب دا قرآن دا دی ځان به تکبر نہ ساتے. تکبر والا تعالی دا قرآن فهم نہ ور کئی. دا رنگی قرآن کریم نہیں رول ترجمہ دے زدکا سورتون دے یاد کا تلاوت دے زدکا اس نہ تلاوت کے نہ حفظ زانتا اڑے نہ دور کے دا گناہ دا. علم دے حاصل کا درس دے زدکا و نیکے دا گناہ دا. دا رنگی دا قرآن پا دم دم الستل دا قرآن اوریدو تخپل زړه متوجه کول چې پړ سرم چې د زړه نه توجهي. وګور کله چې قرآن ته وی کېنی کنه چې ستا نظر د الله په ذات دی. دا هغه لوی ذات کتاب دی. هغه ذات ما ویني هغه زما سره دی. الله مجھے دیکھ رہا ہے. هذا کلام ربی. دا زما د رب کلام دی. دا زاغی تناستم دا خپل رب ذو جلال کتاب تناستم پدی توجہ سره الولا. دا رنگی دا خشوع خضوع آثار پا ځان باندې تواری کول. دا رنگی د شپې سیسه کی ویخ پاتې کېدل. د قرآن په وخت کې الله له جړا کول. د جنت تذکرہ چراشی الته د الله نه جنت غختل. د جهنم تذکرہ چراشی جهنم نه پناه غختل. ور سره د الله نه سوال کول دعا کول چې رب د علم پرنامه منور کې د علم په عطر میں معطر کې د علم په کالم مزین کې. دارنګ بل ادب په قرآن باندې عمل کول. بل د علم د قرآن د پاره مشقت کول سفر کول ځان کړهول لری لری تلل. مجاهده برداشت کول. محنتنا رحلات سفر کول. دلتنن دا دور تفسیر 27 دور تفسیر شروع شو. ارکال مونږ سه بعضی ضوابط د شرکاو د پاره بیانو. نو یو دا چې د معلوماتو په نیت سره دلته مونږ ناراضو. د خپل زندگی د جوړولو د پاره چې نیت وکړو چې راکې انقلاب راشي د عمل په نیت سره. بل دا چې کوم درس دلته کیږي دا به نورو خلکو ته رسو. بعضې وخت کې یو ملګری په یو آیت په یو خبره باندې پوه نشي نارینو کې یا زنانو کې نو هغه په چټ باندې لیکل او هغه را لیږل. اس کے سڑی دوران درس پاسی یره جی پدې ده کې پوی نشوم نو تا غ سوال څنګه انداز کې ټوله مجمع هغه ډیسټرب شو. او چا چې په ناظره باندې قرآن ویلې دی غیر ځان ته مخې ته قرآن ګدی. چا چې سنا لیکل د کړي د قرآن دا نقطې بعضی صورتونو خلاصي اهم خبرې دا ځان سره لیکل. او ځان سره چې سړی قلم کاغذ خپل بیاض وروړي دا به ډېره ښه. بیا د سبق تکرار کول چا سره باس نه کول. که زمونږ په سرم در سره څوک باس کوي دا مونږ خپل اصولو کې بار بار بیانو. زمونږ استادانو هم بیان کړي زمونږ په سر
تاسو کې طلباء او طالبات او تچاته د جواب ورکولو بالکل اجازه نشته چې نو زما استاد خو تیشمر خان دی نه جی نه یاره مونږه خو به سبق زده کوو نور مونږ پس نه پویو. الله اکبر. البته داسې خلک وي چې د قرآن نه غریبانان محروم پاتې دي، چاو د ذهن ګنده کړی دی چې د قرآن درس ته مزه دی خو تبلیغ نه مني، دی خو قرآن نه مني. قرآن زموږ استادان ټول کال او ټول رمضان شعبان بیانوي، ودي قرآن نه مني، د قبر عذاب نه مني، حیات الانبیاء نه مني، مزه. نو هغه نوجوانانو باندې مهنت کول راځه مړی په دې خو مونږ پوهېږو چې نه مني بیا به نه منو که نه. نو د هغه خلکو ذهن سازی کول، په درس کې د شرکت د پاره خپل تمامي تقاضي قربان کول. کوم زنانو سره چې ماشومان وي نو د درسګاه د زینا هغه چلډرن وارډ جوړول نه پکار، چلډرن هسپتال چې بلا ماشومان راوستي څوک په سبق نه پوه کوي. کوشش دا کوي د ماشومانو د پارزان سره سره بل یو ماشوم راولي نو چې باري د لواړې لبې را لبې نو دا بخوي. په حیا کې راتلل چې سونه په حیا کې یو زنانه راځي نو دونه خیر به ورته ملاويږي. پلار باندې زنانه خبرې نه کیږي د تلو راتلو په وخت کې چې دا پلارم لګیا دا ګور مسکورو واخې دې څنګه دا ګور دې څنګه دا گاونډې دې څنګه دا پلان کې دا وینا کړي کنه دا کړي ته خو دې ته نه راځي. اے زما خوږی خوري، اے زما خوږی موري، ته خو دې ته نه راځي. دا سلويخ 15 سلويخ خرزي دا به د قرآن خبري نور خبري به نه کوو. دارنګ زنانا په خپل کورونو کې نارینه ول ترغیب ورکول، خپل نارینم درس ترا لګل او زنانو تبانن یا سبا ګروپونه جوړ کی چې کم خاص کر طالبات اور معلمات دی یا داسې نورې زنانا چې هغه موږ قرآن زده کوو نو هغه ته به ګروپونه جوړ شي، نو هغه به خپل ګروپونو کې بیا تکرار کوي. او دلته د دبکړ مدرسه کې چې کم طلباء کرام پاتې کیږي یا نور زینو کې دا غیبم ګروپونه جوړ شي د کمو کمو کسانو، نو هغه به پکې خپل سبق تکراري. دا بعضی اصول او ضوابط ان شاء الله سبا تبا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو او کټه مو سرون بسم الله به هم سره وایو. زمونږ استاد سو یو ذمہ داری دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما پرون د حدیث سلسله استوا چې رب مبلغ او عام سامع، مبلغ او سامع مونږ او تاسو دلته د دین اورو، مونږ سامعين یو، مونږ سيو سامعين یو. مبلغ چې نن مونږ او تاسو خپل علاقو تزو کورونو تزو مونږ سره د چا رابطه کیږي او هغه ته د نننې پیغام رسو چیرې مونږ خورن دا آداب وې دا خبرې مو علم کې راغی، هغه مبلغ دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي ډیر کارتا مبلغ چې هغه دلته شریک نو اپ کور کې دی، اجره کې دی، آفس کې دی، هغه د اوریدونکو نه زیات تکړی قابلیت پکې ډیر زیاتی. نو دې کې نبی اسلام ته پیغام دارا کوي چې تاسو دا پیغامات خلکو ته رسوي، تاسو نه ذهینان او ډیر استعداد والا خلک بارشتا. نو کدای دا خبره ذهن واغستا اوغه جوړ شو اب نور مخ کې ډیر کارو کی او تب او طرف اجرونو کی شریکی. او نبی علیہ السلام فرمایي کستا په وجا الله پاک یو تن راه راست راوستو، دا تا د پاره د عربو د سرو او خانو خیرات کولو نه غوړ عمل دی. نو دعوت بچلو ان شاء الله. دا کم نارینه چې دی نور نارینه ولوم دعوت ورکو خپل محلو کې، او د کورونو زنانو ته هم دعوت ورکو، او زنانا دا بنور زنانو لم دعوت ورکي. او که نور زنانه مو خبره نه مني دا خپل نارینه خو تاسو بالکل 24 غنټه تابعدار، دا خپل نارینه هم ځان سره درس ته راوستل. او زما خیال داري مخکې مونږ 8 بجې درس شروع کوو، خو ډېر ورځو کې دا 8 بجې ډېر وختي، نو که تاسو خوخي 8 بجې به درس شروع کوو کنه څه ټیم خوري 8 بجې صحیح دی کنه چازین کې نو وای
بعضې ملګري وي یو اته ښه دی او بیا په 10 بجې راځي نو 8:30 بجې به انشاءالله د 10 ټیم مقرر شي نو کوشش دا وکړو چې نور مرګرو تم پیغام ورسو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے رب ذو الجلال تا په خپل فضل و کرم سره مونږ د خپل عظیم شان کتاب ته تا مونږ ته د ناس توفیق را نصیب ک اے رب زمونږ د قرآن سره دوستی مضبوطه کې رب مونږ ټول مسلمانانو ته خاص کر چې ستاسو کتاب ته راجمع شوي یو مونږ ته د قرآن فهم را نصیب کې رب مونږ ته د دوره تفسیر آسان کې اے رب دا زمونږ په عمل کې راولي اے رب ذو الجلال دا دې هغه پوره نیکی او ثوابونه مونږ ته را نصیب کې رب د دې برکات او ثمرات د نغواړو رب اے پاک پروردگارا دلته سونه مسلمانان نارینه او زنانا طلباء او طالبات د درس کې شرکت کوي فضلا او فاضلات رب ته د خپل علم نه علم نصیب کې رب اے رب ذو الجلال تو ورتا فهم نصیب کې رب د قران کریم علوم ورته نصیب کې رب با عمله فضلا او فاضلات وګرځي مبلغین او مبلغات وګرځي سنا ملګرو دا عزم کو چې دا آداب دا به عملی کو اے رب ذو الجلال مونږ ټول ته په دې آداب او د تلو توفیق را نصیب کړي اے پاک پروردگارا په دې درسونو په ثوابونو کې زموږ د مشرانو د والدینو د استادانو حصو کې رب زموږ کوم استادان وفات شوي دي رب هغه جان خسته کې زموږ کوم استادان ژوند دي رب ته په عمرونو کې برکت واچي اے پاک پروردگارا کم علاقو کې زمونږ استادانو زمونږ دوستانو ملګرو د قرآن دروس شروع کړي دي اے ربا ته قبول کړه ربا او تاغي ته صحتونه نصیب کړه ربا او ته خلکو ته خیرونه نصیب کړه ربا او دا دروس په خیر او عافیت سره پای تکمیل تورسه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.